السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ کې چې کومه د عمران خان د مرګ یوه واویله شروع شو ده چې عمران خان چې کومه دی هغه د اډیاله جیل نه چې کومه دی هغه منتقل شوی دی. دا خو د پاکستان نه خو د بهر ملکونو افغانستان او انډیا مختلف ممالکو چې کومه دی په میډیا باندې یو خبر گردش کوي په تیزۍ سره خور شو چې د هغې نه وروسته د پیټۍ په ورکرانو کې یو غم او غوسه پرته ده. د هغې نه پس د هغوی چې کوم پیلېګان دي میلېګان دي وزیر اعلی صاحب دی د هغوی هم چې کومه دی غم او غوسه پرته ده. حالانکې د دې خبرې تردید چې کومه دی د اډیاله جیل حکام کړی دی چې داسې هېڅ خبر نشته. عمران خان ښه برابر صحتمند دی او ښه جګ جوړ دی. او بیا د هغې نه مخکې مازدیګر کې چې کومه دی سابقه وزیر اعلی علامین ګنډاپور هغې هم د پریس کانفرنس وکړو چې یاره عمران خان بالکل ښه صحتمند دی او ښه برابر دی، لهذا دا خبرې سمې نه دي. بیا د هغې نه پس د عمران خان خور حلیمه خان هغې هم دا پیغام ورکړو چې بالکل عمران خان صحتمند دی او داسې څه خبر نشته، لهذا دا دروغ دي، صداقت نشته. اوس زموږ د علاقې وزیر اعلی صاحب سهیل اپرېدي چې د ځوانانو په وړاندې کې ځان یو ځای جوړ کړی دی او ځان یو سکوپ برابر کړی دی او هغه اوس ته چې کومه دی د اډیاله جیل مخې ته ناست دی، ډډې لګول، تکیه یې ځان سره وړل، هلته پروت دی چې یاره عمران خان صاحب زموږ ملاقات خامخا کېږي او که ملاقات ونه شو نو موږ به همدلته ناست یو او زموږ سره بل لار هم شته او په هغې موږ غور شروع کړی. نو اوس والله اعلم موږ ته هم څه پته نشته چې دا سړی ژوندی دی مړ دی صحتمند دی، خو په هر کې صحتمند به انشاءالله وي. اوس وزیر اعلی صاحب چې کومه دی زموږ د دې صوبې حال وګوره چې زموږ په دې صوبه کې څه شروع دي. د امن پکې چېرته نوم نشته. په صوبه کې چې په کومه ضلع کې ګورې چې بس درز غوبل دی. که زموږ دیر علاقه ګورې، که زموږ باجوړ علاقه ګورې، که میدان ګورې، که وزیرستان ګورې، بس چې کوم ځای کې د پښتنو سر دی چې بس هلته امن نشته. او ته په دغه یو عمران خان پسې نښتی یې چې د هغې د مرګ خبر دې واورېدو نو بس منډې تړلې هلې ځلې دې شروع کړې او تله یې هلته اوس ناستې ډډه دې لګول ده. کم سے کم د دې عامو خلکو هم لږ تپوس وکړه که نه چې یاره په دې زما په دې پښتنو وروڼو باندې په دې عوامو باندې څه تېرېږي، چېرته د هغو کور ته تللی یې، چېرته د هغو تپوس دې کړی دی که نه صرف دقه یو مشر همدلی بس هغې ته پراته یې، حالانکې هغه به انشاءالله صحتمند وي. د الله بنده دې خپلې صوبې ته وګورې زموږ صوبه کې څه روان دي. ته تللی یې دغلته عمران خان د دې دپاره کوشش کوي او چې موږ سهار په آسو نیوز ګورو نو په هغې کې چې کومه دی مریم نواز پاڅېدلي او د خپل کور او د خپلې ځمکې اعلان کوي او دغه پراجیګه شروع کړې د بلاش خلکو له کورونه ورکړه، ځمکې یې ورکړې او موږ باندې دلته خدای دې ښه کړي د اشتره باندې راونه ولېږي. د کورونو ځمکې نه راګي نو خدای ته وګوره د حالات سم کړه، د امن راوله، امن ضروري دی. باقي الله دې خیر عافیت پېښ کړي عمران خان ته، انشاءالله به روغ وي، صحتمند به وي او داسې به څه حالات د خیر رسنۍ خو په دې وخت کې دښمن عناصر سیواري هغه دې خپل ډېر زور ورکوي چې بس یاره سړی چې کومه دی مړ دی او پاتې شوی دی او کته پورته هغوی مې شروع کړلي. اوس په دا خبره کله ختمېږي پته نه لګي، دا به دې نه کاره اوزګارېږي. په دې کې به دا سهیل اپرېدي خپل ټایم ختم کړي او نه به عمران خان رها شي او دا صوبه دغه شان تباه او برباد شي. بس زما خو په رایه دا ده نو موږ دعا ګوی د عمران خان د صحت لپاره چې هغه صحتمند هم شي او که هغې څه ګناه نه یې کړ نو پکار دې هغه رها کړی شي، هغه قانوني طور هغه رها کړی شي. دا قانون کار دی، د عدالت کار دی، باقاعدګي موږ څه نه شو ویلی.